نو زما بم د قیامت په ورځ د یو عالم په جوړېدو کې بم زما نوم واغستی شي، د یو حافظ په جوړېدو کې به زما نوم واغستی شي. قیامت په ورځ باندې به حاجی غیث الله صاحب الله ته وایي چې الله تا ته د حافظان ښکاري په زرګونو، دا په لګونو ته ښکاري، دا مفتیان د ته ښکاري، یا الله دا زما د ځمکې پیداوار دی. وی دا راته ووایي چې ستاسو فصل به پکارېږي که د حاجي صاحب فصل به پکارېږي؟ جواب را کوئ که غالبا نوید صاحب دی دا درس چې کوي، دا د دې دا کور د دې دا پلار، دا به الله ته وایي الله دا تا ته چې کوم حافظان ښکاري ولاړ دي، دا ناظر اخوان ښکاري تا ته، دا عالمان جوړ شوي، الله دا زما د کور په برنډه کې جوړ شوي، دا زما د کور په صحن کې جوړ شوي، او ما ته به خدای څه وایي چې اسما ستا د زوی واده او جړاګان ګډې ده ستا په کور کې، ډمې ګډې دی، ډولکی مار بګې ډولکی والل، تورو باجو والا بګې تورې او باجی والے. اوس راته ووایه دغه کور خو که دا کور خو؟ نو زما کور بخی که دغه کور بخی؟ جواب را کوي نو خپلو کورونو مدرسې جوړې کړئ. څه دې جوړې کړئ؟ څه دې جوړې کړئ؟ مدرسې جوړې کړئ. د مدرسو معاونین جوړ شئ، د علماو معاونین جوړ شئ، علماو سره کېنئ. یحیی برمکی رحمه الله ډېر لوی مالدار سړی دی د مکې مکرمې. سفیان ثوری لبه د میاشتې 1,000 روپۍ ورکولې، 1,000 درهمه، 1,000 درهمونه ډېر شی جوړېږي. تقریبا 3,000 چې په 3 تقسیم کې په 3 تقسیم کې 10 ته جوړېږي، به چې په 12 تقسیم کې ډېر ته جوړېږي، تو لکونه روپۍ ته جوړېږي. دا به هر میاشت ورکولې سفیان ثوری له. وی ته د قرآن درس کې حدیث پڑھاوے، کعبه کې ناشته، دا پیسې والو خپل ضروریات به پورا کا. سفیان ثوری رحمه الله بد شپې دعا کولا، وی الله د یحیی برمکی زما د دنیا ضرورت پورا کر، الله ته د آخرت ضرورت پورا کی. دعا به وته وکړه چې کله وفات شو یحیی برمکی، چا خوب کې ولید څه چل سره وشو؟ وی د سفیان ثوری د شپې دعاګانو د الله د عذاب نخلاص کوم او بخنه مې وشو. علماء بیزتی مکوئ، دا یاد لرئ مسلمانانو، مکوئ بیزتی د علماء. د خپلو بچو په سترګو کې او خپل سره کې د علماء قدر و قیمت کې نه وئ. نظریه په خپل ځای باندې، ستا په خپل ځای باندې او نظریه مطمئن بالکل به اوسه، او د چا ذات ته مزه، ذات ته د چا مزه، تا ته څه پته ده د دې عالم څه قدر و قیمت.